رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زمون ایمان دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا مبارک الله رد نه فرمایلا. او د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند عقیده دا چې کله یو امتی په محبت سره مدینه منوره ته اوسم لاړ شي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پر روزه مبارک سره دعا وغواړي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې د خپل امت د پاره دعا او فرمایي نو هغه الله تعالی فورا قبلای. د اهل سنت والجماعت د عقایدونو یو عقیده دا ده چې امت د دې ځنه کم اعمال کوي درود شریف وي صلی الله علیه و آله وسلم، کم عبادتونه کوي کنيکه کوي کبده کوي، دې د پاره فرشتہ مقرر ده، دې ته د عرض اعمال مسله وي. د علماء دیوبند کتابونه د حدیث مبارکاو په حواله سره او د قران مجید د آیاتونو مبارکاو په حواله سره ډک دي، خو عقیده او ایمان محکم ساتل پکار دي. حضرت ابو هريره سے مبارک مور ژوندې وا او هغه ایمان نور وړلا. ابو هريره سے مبارک بیڑے زیات وهلو یوزلی کپڑی وینځلې، هغه زمانہ کې هم زنانو دا کپڑی چې کم نینو وهلې به. زمونږ دور کې خدا سیز بدل شو، زنانو به دا کپڑی ری ساری کړي وي، دوبیانم دا کپڑی ری ساری کړي وਹੀ دا تپنه به ورته ویلو. نو ابو هريره سے مبارک هم په دې تپنی باندې والو او دروازه ورته بند کور دی وی کور ته بن راځي. ابو هريره سے مبارک ډیر زیات خپو جړلې، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته تشریف راوړو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور په حق کې د هدایت او د اسلام د قبولولو دعا چې کوم نینو هغه او فرمایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې څنګه لاسونه مبارک پورته ک نو ابو هريره سے مبارک منډه ک نو چا ورته ابو هريره ولی منډه وهي دی وجود مبارک نه لګ سپکو وی ابو هريره منډه ولی وهي ورته ریسارو مما وېزه ګورما چې دا آقا صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دعا مخ کې رسیږي او که زما چې کوم نه زمخ کې خپل کور ته رسم. چې ابو هريره سے مبارک خپل دروازې ته ورسېد نو چې دروازې له څنګه ګوتی یوړي نو دروازه دننه نه بنده وو، د اوبو د تویدو د شړپاري आवाज راتله. د خپل نوم عبدالرحمن دی، وی عبدالرحمن صبر شه بچي زیاوی صبر شه. چې د مینې د الفاظ وریدنو ابو هريره سے مبارک ډیر خوشاله شو، د آقا صلی الله علیه وسلم دعا مخ کې رسیدلې او ابو هريره رستور رسید خپل کور ته. ابو هريره سے مور چې کم نینو پاکي نوې جامې چولې ویو، غسل یو کوي، ما د قائد او جهان صلی الله علیه و آله وسلم دربار مبارک تبوز جزا کلمه و مو ایمان راوړم. ابو هريره سے مبارک ډیر خوشاله. بہرحال عرض میں دا کولو
چې دا قائد او جهاد صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په دعا مبارک فرمایلو کې یو ذره لم لیټم نه نو سردار کونو مقا صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په حق کې دعا فرمایلا او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې اسلام وروړو د اسلام او د دین دعوت چې کوم نه شروع فرمایلو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بده من فرمایلو همیشه به د کافرو سره په جنگو سردار کونو مکان صلی الله علیه وسلم مبارک به ورته فرمایل عمر رضی الله تعالی عنہ ودا سے وخت برازي چې دې بیت الله شریف کې بچ کم نه مونږه د اسلام جنډو چتو د اسلام جنډي با د اسلام جنډي به ان شاء الله العزیز بلندي وي هغه دور راغو او عرض می دا کولو د حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ قربانه داغي مقام سردار دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک به فرمایل کله قیامت پر ورځ باندې معنا الله تعالی پختنه فرمایي چې محبوب صلی الله علیه وسلم دنیا نه د ست تحفه راوړې نه وې زب عمر مخه ته کم چې عمر می تحفه کې راوړې او بعضی د سیرت مبارک کتابونو لیکلي د تاریخ کتابونو لیکلي دي ټولي دنیا ته به کم نه نو الله تعالی د مور په نامه باندې आवाज فرمایي او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د جلال د شان د وجنه به الله ورته د پلار په نامه باندې خطاب فرمایي आवाज ورته فرمایي مبارک الله تعالی ورته عمر ابن الخطاب وی رضی الله تعالی عنہ د دې د وجنه علماء بعضی لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سلام وکي او بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سلام زیره او چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سلام نه اوخه چې براو ګورن په بورډ باندې لیکل شوی چې دل سلام کیږي عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ تعالی تم ورته د پلار نوم وسر لیکل شوی وی دا د دې د وجنه لیکل شوی علما وی نو د دې د وجنه عرض می دا کولو چې الله ول ډیر لوی شان ورکړي دي الله ول ډیر لوی کرامات ورکړي دي الله تعالی ول په خپل نس باندې ډیر لوی عزتونه ورکړي دي د کافرانو بچي به یې نه چې کم نه وي ود کېده به عمر راغو ورته بچو ته به وي دا زمون خلک چې خپل ماشومان یری نو ورته هغه بود او بلاد او پلان دی او بوستان دی کافر او بخپل بچو ته وی عمر راغو هغه به یری نو د شو یو خبره کتابونو لیکلی دا په تجربه کې راوستلې شوی خبره ده وای چې سړی وای چې زه د شیطان نه محفوظم نو دا خپل غوته دی پر خپل خېټه باندې وګرځي دا نوم دی چې کم نه دی میم په دایره کې راولي عمر نوم دی پیوړي کی نو دا سړی به د شیطان نه او داغه د وسوسونو د شپې محفوظي دومره لوی شان الله ورکړي دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک به فرمایل وی عمر چې په کمالار باندې زین او هغه لار شیطان پریدي شیطان هم ته تختی دومره لوی شان الله ورکړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د زهد او د تقوا داسې مقام چې خپل کپڑو مبارکو کې پیون لگاو پملا مبارک باندې نور لګید نور ول املا مبارک اوس وزولنو چې ورته شاته وکړه نور د ډیر روب د وجنه چې کوم خپل شغلې رستو کې داسې شان الله ور کړو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کرامي د اسلام د پاره د روز اول نړۍ زیات دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک یو ځل لاس خپل کور مبارک کې ډډه مبارکه لګولې ده
چې داسې اسمان طرف ته نظر وفرمایلو نو په اسمان باندې دا اسمان بالکل صفا او ستوري ښکارېده نو ستوري بالکل ښه پړاخ ښکارېده نو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نه تپوسو فرمایلو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آسمان د ستورو مربم د چانه کېوي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورته او فرمایل وې د عمر رضی الله تعالی عنہ نیکه د دینم ډیری دي داسې مقام الله ورکړی دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وې زما د ټول ژوند ټول نیکه واخلا او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره چې په خدمت مبارک کې بغاره ثور مبارک کې جبل ثور کې چې کومه دریش پیوره د تاسو تیری کړی نو دا غدریش پونه د یو شپې د نیکو بدله مال راکو د دوش پونه کې ستاسو زما د ټول عمر نه کېم ستاسو نو عرض میں دا کولو زما عزت مندو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الله ډیر لوی شان ورکړي دي اصحاب کرامو به اکثر وخت یو بل سره پنیکو کې چې کوم نینو مقابله کولا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمون خلق پاری اوشیس کې مقابله کوي خو پنیکه کې مقابله نه کوي مونږ طالبان چونو زمونږ بازو مرګرو به د چاش د منځو د اشراق د منځو او د ماخام د وابینو د تهجد په منځ کې به چې کوم نه مقابله به کولی یو به ما چې کوم نه وینن شل رکعاتو کو چا به ما 50 رکعاتو کو دومره تلاوت مې کو دومره لدی مقابله په خوا ډېری وی نن مقابله په مال کې دا نن مقابله چې کوم نه نو بس حسد دے او حسد سره یو نیکیم نه پیدا کی نه پاتې کیږي حسد د انسان چې کوم نه بغض او کینه د انسان نه کې داسې سوځي لکه چې څنګه جنجنې یا پتره هور سره سوځي د قشانه چې کوم نه نو دا نه کې د بنی آدم نه سوځي په حسد باندې بغض او کینه باندې نو الله تعالی دې په مونږ کې د نیکو والا مقابله پیدا فرمایي یوزلی د عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د خلافت زمانہ دا نو خلافت زمانہ کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا کار او فرمایلو چې یو رجسٹر تیار کو پاغي کې اولیکل چې کم کورونو کې نارینه نشتا یا مثال په تور بوډاګان دي یا د خدمت سوکشته ده نو اغي د پاره یو خادم اولی کلو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رجسٹر راواغستو چې وې کتنو د یو بوډه کور ده پته دا نومي ده او اغي کر سوک نارینه زنانه نور نو د خدمت یو دا بوډه وا واغه ته شاته خادم نو لیکل شوی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا قصد کو چې زبا د دې خدمت بزکم په پټه باندې سار مونږی چوکونو تشریف یوړو نو چې دروازه غ بوډه ته وهل نو هغه ورته وی الله جزای خیر در کی جزاکم الله وی زمونږ د کور ټول کار شوه دی سبا چې کم نه نو د مانځنه مخ کې تشریف یوړو د اذان نه مخ کې اذان وخت کې نو چې بیا دروازه وهل نو بیا دروازه چې کم دی وهلې شو نو هغه ول بیا आवाज ورکوغه ابه ول आवाज ورکوي بچي الله جزای خیر درکې جزاکم الله وی زمونږ د کار زمونږ ټول کار ختم شوی دی کور جارو شوی دی او بډه کې شوی دی صفائی شوی دا ار یو سیس چې کم نه نو پځې دې باندې رسیدلې دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل چې تاسو خوش قسمت دي
نو بل شپې له بالکل نماز خوتن نه لږ رستو لاړو او په لاره کې کېناستو وی چې دا وګورم چې دا دومره زمانه د دې را خدمت کیږي چې دا څوک کوي په میاشتو یا په کال باندې چې کم نه زیات چې کم نه نو د خدمت شو نو دلته د بوډۍ دروازې سره کېناسته رضی الله تعالی عنہ چې وی کته د شپه چې نیمه شو نو دغه وخت یو شخصیت را روان دی تیز تیز او پیزار په لاس کې نیولې دی نو دا چال نه معلومه که دا خو امیر المؤمنین دی خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ اول دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی بس د مزل نه او د چال نه او پیجند ورتی شو وینیو وې څومره وخت نه ته دا خدمت کې وې تا نه خو څوک پنه کو کې نه مخ کېږي ابوبکر صدیق رضی الله عنه دارا ته وایا چې دا پیزار دی ولې لاس کې نیولې دی وې دا پیزار د وجه نه چې کم نه په ځمکه نه आवाज روزي او زم چې د خلکو آرامم خراب نشي او زه وسره دا ویم چې مقصد دا و چې دریا نه بالکل پاک چې کم نه زه عمل وکم او دا عبادت ته خدمت ته او پدې باندې الله راضي کیږي نو د دې وجه نه چې کم نه نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې زه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نیکو ته پسخېږم بیا چې کم نه نو د خپل خلافت زمانہ راغلی دا او د اسلام د پاره جهادونه چې کم نه د ختم نبوت مبارک د پاره اولنې جهاد چې کم نه نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کړی دی او بیا چې کم نه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلافت زمانہ لس کال چې کم نه نو زمانہ کې د ختم نبوت مبارک جهادونه یې زکه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دنیا نه پرده فرمایل نه بعد چې د دین لپاره کم جنگ کیږي نو هغه د ختم نبوت مبارک په دفاع کې الله تعالی شماري خو خدای دې موږ مجاهدین سره مرګري فرمایي او جهادي حواله سره د الله موږ خدمتونه واغستل کی د اصحاب کرام رضی الله تعالی عنہ طریقې او طرز دی الله موږ ته نصیب فرمایي او الله تعالی دې موږ د هغه په مبارکو نقشونو باندې روانو فرمایي او الله تعالی دې موږ حشر چې کم نه نو په قیامت کې د حضرات اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین سره او فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.